شیزونه د جوارو روټۍ د ساګ غونځاخي چې کم زمونږ هغه شیزونه دي چې خلک یې هېروي او چې دا غریب داسې ناپرسانه حالت کې پروت و. دا د دې ماشومانو دا ډریسنګ چې کوم دی دا بالکل کلیوال سټایل کې کړو. السلام علیکم. دا مونږ ماشومانو ته پروګرام ارینج کړی دی کلیوال ډے دې کې چې دې ماشومانو ته خپل ثقافتي دغه پته ولګي چې زمونږ کلي کې کم شیزونه د جوارو روټۍ د ساګ غونځاخي چې کم زمونږ هغه شیزونه دي چې خلک یې هېروي. نو دا ورځ مونږ دې دپاره ارینج کړې ده چې خلکو ته پته ولګي چې زمونږ کلي زندګي څومره ښایسته ده او د هغې سیلیبریشن دپاره مونږ ټول راټول شوي یو. زه صداقت جی د ریټایر پرنسپل ګورنمنټ ګرلز ډیګري کالج نوشهره خبرې کوم. د پیرپیایي اوسېدونکی ما او نن چې کوم دی نو زمونږ په دې پیرپیایي کې د هوم اکنامکس کالج جوړ شوی دی. نو د هغې میډم زه د هغې څه فنکشن و د کلیواله وجره ټایپ ډېر ښایسته پروګرام او نو هغې کې زه مهمان خصوصي کما. الله پاک دې عزت وکړي، الله پاک دې ډېره ډېره خوشحاله کړي. خو چې جی موږ راغلو مخکې د دې کالج چې کوم حال و او چې دا غریب داسې ناپرسانه حالت کې پروت و نو موږ ډېر خفه شوي وو. ډېر زه حقیقت خبره ده ما سره باراني میلمانه هم څوک راغلي وو چې موږ دا وکتل نو ډېر خفه شو. اوس شکر دی کالج په خپل روټین کې راغو او میډم دي چې ورسره سټاف سره چې کم کوششونه وکړل او زه خو یم چې زما خو د دې کالج ناړو زړه نه کېږي چې شپه ورځ پکې وي، یو کمره ترې ځان له واخلم پکې اوسېږم خدای کو. او شکر الحمدلله الله دې چې زمونږ د مشرانو کم کوشش کړی دی کالج دپاره نو هغې سره دې خدای پاک ډېر زیات ښه وکړي. دې سره د پیرپیایي نوم چې کوم دی نو آباد شو او ماشومان پکې اوس د خیره سره دونه راغلل چې زه په فرست ټایم راغلی وم نو لس ماشومان او هغه حال کې غاړو ښکارېده نو هسې هغه بس اوس شکر دی نن سبا د دې 200 تعداد شو نو بس دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده، ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. الله پاک دې دا کالج او ورسره دې دا زمونږ دا بل د پیرپیایي ګرلز کالج هم چې کوم دی دا دې خدای پاک دې له دې خدای ترقي ورکړي او موږ خو خوشحالېږو چې زمونږ کلی هم څوک په ښه دغه کې یاد کړي او دا ټولې مثالې چې کوم دي دا موږ خپل کولیګس چې کوم دي الله پاک دې د دې عزت وکړي. اکثر د کلي دا پیرپیایي دا خلک جی موږ ځو ډیګري کالج کې نوخار کې ګوره مې نوخار کالج چې کوم دی د هغې یو خپل دغه دی بس هغې کې اوس هغسې دغه نشته دی هغې کې رش دی هغې کې خپل د نوکار دا راشئ خپل پیرپیایي کلی ودان کوي دلته داخله واخلئ او دلته کې ماشاءالله او دا به کامیابیږي که خیر انشاءالله. خو زمونږ چې کوم دی زمونږ د پیرپیایي ما دې سره غایبانه تعارف شو خو نن مې ولیدلو د خیره دی اسف صاحب ته الله پاک ډېر ژوند او برکت ورکه چې دی خپل د پیرپیایي دونه خیال ساتي او د خپل دغه جوړ کړی دی او دی د خپل کلي دونه دغه کوي اډورټیزمنټ کوي دغه ټول هغه هر څه نو دا هم یو نیک کار دی ډېر ښه کار دی چې پیرپیایي هم د چا یاد شو. الله پاک مو ډېر خوشحاله لره ډېر مو الله پاک خوشحاله لره. زجی جزاک. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه د ګورنمنټ هوم اکنامکس کالج نوشهره پرنسپل یم او دلته زمونږ کالج دا د 2015 نه شروع شوی دی. د کې ورو تعداد اوس مونږ کوشش کوو چې زیات شي. د دې د وجې نه مونږ د دې پروموشن دپاره ټایم ټو ټایم مختلف پروګرامز کو دې کې جنکې حصہ اخلي د هغوی د نصابي تربیت سره سره د دې د کوکریکولر اکټیویټیز چې کوم دي هم نصابي دغه باندې مونږ بھرپور توجه ورکو. نن تاسو دا وکتل چې دا مونږ یو کلیوال ډے مناو کړی وه کلیوال ورځ کم کې چې د ماشومانو ته دا پته ولګي بعضې زیاتره خلک خو به دې کې د دې کلیوال هم زمونږ سره زمونږ ټول د کلي نه تعلق ساتو خو هغوی د خپل ثقافت هغوی نه چې لرې پاتې نه شي نو په دې وجه باندې مونږ دا پروګرام کړی دې کې تاسو وکتل چې مختلف سټالز چې کوم دي یا د دې ماشومانو دا ډریسنګ چې کوم دی دا بالکل کلیوال سټایل کې کړو چې د دې نه د دې خپل روټس نه لرې پاتې نه شي او دې ته وسره ایډوانسمنټ کې چې مونږ څنګه کار کوو لکه خلک به دا وایي چې دا هوم اکنامکس کالج دی او دې کې یو ایډوانس طریقې سره مونږ دې له تربیت ورکوو. زمونږ 5 فیلډز دي دا ټیکسټایلز فوډز اینډ نیوټریشن هیومن ډیولپمنټ او داسې نور هم آرټ اینډ ډیزاین نه په دې کې جنکې ډېر مخکې لاړي او زمونږ تقریبا یو 4 ډپارټمنټ نه جنکې پاس آوټ شوې هغوی ماشاءالله په مختلف ځایونو کې جابس کوي
یوه زمونږ سټوډنټ ایم فل کې داخله واغسته یونیورسټي کې د دې د پی ایچ ډي پورې د دې دا ټول تعلیم دی. د دې نه علاوه چې کوم مونږ د اکثر کو کریکولر اکټیویټیز باندې ځکه توجه ورکوو چې دې کې د جینکو تربیت کیږي. مثلا مختلف پروګرامز دي نه پای کې د ایڈوانسمنٹ سره سره داسې پروګرامونه چې مختلف ټیکنالوژي حوالې سره هم مونږ پروګرامونه کوو. د دې ټول لیبس کې چې کوم ټیکنالوژیکل پریکټیکلز دي هغې باندې هم دي ډېر زور ورکوي. او د دې نه علاوه د کلیوال ډے په حواله سره چې صرف دوی د دې خپل روټس ورته پته وي، د کم ځای نه چې زمونږ تعلق دی چې د هغې هغه ثقافت ورته پته وي. نو ظاهره ده دا ټول د پیر پی آی بیله کې دا واقع دی دا کالج، او سټوډنټس هم تقریبا زیاتر میجورټي د پیر پی آی د نوشهره نه راځي. او د دې نه علاوه د پبین هم د خوا او شاته ټول کلونه هم جینکې زموږ سټوډنټس دي. نو په دې وجه باندې هغوی خپل هغه ثقافت اجاګر کولو دپاره دا یو پروګرام منعقد کړی دی. جی